بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم مصطفى وعلى آله الطيبين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. حضرات گرامی، دویم خطبه کی بیا خپل نفس ته نفس امارامو تاسو کې ارکیده زوال خپل نفس ورسیام نفس ته تقوا پرهیزګری وصیت کوم و نصیحت وته کوم. هغه نه بعد تاسو متکی پرهیزګارو ته خدای پرسته و د اهل بیت پرسته وصیت کوم نصیحت کوم. راشوی یو واری بیا خدای طرف ته روان شو، دغه دنیا نه قدمونه اوچت کو، دغه فانی دنیا نه د آخرت سوچ وکو، د آخرت حساب کتاب وکو، ځان حساب کتاب وکو، لږ ځان سره سوچ وکو چې د چا قرضه نه وي نه پاتې، چا حق نه وي سپاتې، سهم امام دی. نوره دغه شیان نه انسان په کار دی ځان خلاص کی. ویلې چې کله مرګ راشي، مرګ وخت کې بیا 15 منټه مخلات نه ملويږي، چې ته بانک اکاونټ والا منیجر ته ټلیفون وکړي چې څومره پیسې دي د سره، هغه وخت کې بیا پته نه لګيږي. همدا وخت دی چې انسان یو چا قرضه دی، پردای حق وکسوي، پردای حق ډیر سنگین دی. حسین کله کربلا ته روان وو، غاګ یې وکړ چې چا باندې قرضه وي هغه موسمات وي. قرضې کې نن سبا ډېر غټ مشکل دی. څوک قرضه د نه واخلي د ته وایي څه بیا یوه میاشته بعد قرضه در کوم، بیا یو کال ورک وي وسې خبرې ته غور وشو. یو غټ مشکل نن سبا د سود څه شروع شوی دی، ما څوره خیال دی د اندي واجې نه شروع شو چې موږ د وعدې خلاف ورزی کوو. قرضې څوک ټایم سویر کوي نه، اوس خال چې شول سود طرف ته یې لاس واچولو. نه پکار دی چې څوک وعده او قرآن کې آیا دی اوفو بالوقود، چې چا سره کوم قسم ته وعده وکړي مغه باندې وفا وکړه، بیا مغه باندې عمل وکړه، وعدې خلاف ورزی به نه کوي. نو وکسوی د قرضه درو اهم پردای حق دی. ته شهید ویلی نشي، زه شهید ویلی نشم، شهادت عظیمه درجه دی. خو چې کله پردای قرضه د سره پراته دی، گردن کې پردای قرضه دی د سره، چې کله پردای قرضې واجې نه انسان ویلاړ وي، که بیا امام قرضه انسان پاتې وي، که سهم امام د سراوي، که سیدانو حق سهم صدا د سراوي، خمس د سراوي، یخ سړي به بیا څومره سنگین حساب وي. درجې دي وړونو، قرضویا درجې دي، پلار قرضه دی، مور قرضه دی، امام قرضه دی، ورور قرضه دی، غریب قرضه دی، یتیم حق دی د سره، سود والا قرضه دی. سود یو خطرناک دی. پروردگار عالم یې موږ تاسو علاقه سود نه صفا وګرځوي. سود یو درهم وکسوی، ایوا روپے سود مثلا تقریبا 36 وار زنا برابر دی. 36 وار یوه روپے، لاس روپے نه لسګون، یو درهم نه مولاوي دي. درهم و ربا، یو درهم سود کچا، یو درهم کچا په سود ویر کړلو، هغه داسې وایي چې 36 وار زنا کړي دی، ګناه کړي دی. که یو کس بیا حساب یې همدا وي، کتاب للوز مارکیټ دکان یې اندي دپاره خلاص کړی وي، څه پکه ورځ همدا یایي چې 1 لاک روپۍ در کوم، 1000 به ونې راکوي. هغه به بیا د خیلخانې باندې کومې ونې زوی خوري. هغه خیلخانه، آیا د هغه خیلخانه به د مولا دستان جوړ شي؟ عکاس، زه به یو یوه جمله سود موضوع نه دی ده، عکاس هغه سود والا کار کوي، هغه د زمانې امام دښنه پیدا کوي. غور وکړئ، کوم کسان چې سود کوي سدخواره دي، هغه د زمانې امام، هغه کسان په خپله د امام دښنه دي و بچیه امام دښنه جوړوي. ویلې چې د کومې پیسې ته هغه کسان چې سودخواره دي، کومې پیسې په ګاډې خلي، دا حلالې پیسې نه دي. آیا حلالې پیسې دي؟ نه، دکان ته خلاص کړی دی، یو چا سره معاملې کوي، پټې پناه پیسې چاته په سود ویر کوي، د حلالې پیسې نه دي، د حرامې پیسې دي. دوی نه چې کوم اولاد راځي، هغه د اولاد ولسم اولاد یخنه وي، هغه نطفه حلاله نه دی، هغه نطفه چې هغه نه اولاد جوړېږي، هغه خونې ته کومه غوښه یوسې، دغه غوښه چې کومه دی د حلاله غوښه نه دی، د خنزیر نه پورته حرامه غوښه دی. صلوات واسطه ورمنې زهرا زاد باندې. انشاءالله ما ته ټایم میلاو شي، یوه مکمله خطبه به زه د سودخوارو باندې کوم. دا صرف خبرو سره نه کېږي چې دې باندې موږ خطبې وکړو دلته یا خبرې ونیول شي، صرف خبرو سره نه کېږي. په کار دی کلي کلي کې دې ته کمیټۍ جوړې شي، کمیټۍ ته جوړ شي، عملي پریکټیکل اقدام وشي. کوم کسان سودخواري دي او کلي نه وباسوي،
بایکاټ ورسه وکوئ مړې ته ما ورسه خوړې ته ما ورسه واده ته ما ورسه ویلې څه کومه خوراک یې پخلی دی کوم پلو یې پخلی دی هغه حرام دی واده ته ما ورسه امام خوړې ته ما ورسه حج نه روشیا ما ورسه بایکاټ ورسه وکړه صدخورو سره لین دین ساتله حرام دی حرام علاقه څومره سپېره شوه موږ خپلو عملو وجې نه سپېره شوه که نه دی سودونه مو کې دي غلې مو کې دي آیس مو کوو اندي شان سره مختلف قسمه ګناهانو ته مو لاس شولی خدای د پروردګار د قرآن کې وایي زه یوه قوم حالات نه بدلوم چې څو پورې هغوی په خپل حالات په خپله نه وي بدل کړی وی مو په خپل حالات بدل کړی دی معاشره کوم طرف ته روانه دی غام نشته بس صرف هغه صاحب خطبه کې خبرې وي چې نوره چوکې غام نه کوي کلي کې کمیټۍ ورته جوړې کوئ صدخرونه بایکاټ وکوئ کومه دوکانونه یې جوړ کړي دي پکار دی زموږ قدرمن سیکرټري صاحب هلته انجمن والا کوم کسان دي هلته مشران کسان دي تاسو والا کوشش وکوئ د کوم بازار کې کاروبار دی دغه نه لږه پابندۍ ولګوئ اخر ته څه شول کوټګر ملیان د وکسه هغوی ځان ته کار شروع کړی دی صدخوره د وکسه ځان ته یو بازار ګرم کړی دی آیس والا د وکسه ځان ته دا اخر ټیکول یې پکار دي که نه دي پکار صرف ما خطبې سره ټیکیږي مولا امیر المؤمنین ته خدای ذوالفقار اندي پاره ویر کړی و ای علي کوم ځای کې خطبې ضرورت وي هلته بیا حیدري خطبې خو چې څوک نه سیخېږي هغسې بیا ذوالفقار روباسه ذوالفقار بس دا نه اوس امر ابن عبد داود یې ورسه وویلو مرحب یې ورسه وویلو حتی یو کس هغه خپلې ښځې ته حقوق نه ورکول مولا ذوالفقار ورسې روبسلو او بدبخت د ښځې نه ولې ظلم کوي ولې دا مظلومه وایي پکار دی موږ لږ چې څوک نه سیخېږي هغه ته لږه چاپېړه ویر کړو زه کوم شی ځنه میډیا دی زه نه شم ویلی بازار حالات وکسه خواتینو ښځو والا حالات وکسه مولا وخت کې یوه ښځه راوتي وه مولا څومره غوسه و که عراق والا ورته ویلې عراق والا و شرم پکار دی تاسو ته تاسو بازارو ته ښځې راوتي دي مردانه اوسه د ټیلونه وایي اوس بازارو زه به کوم شایم پروردګار علم ایمو تاسو معاشره ګناهانو نه صفا وګرځوي اهل بیت ذات باندې کلکه صلوات واستوئ دا خو ټایم یانه وخت شوی دی ما غوښتل چې زه لږ غدیر حوالې څخه خبرې وکړم به هر حال د څو خبرې مو کړې دا یو ضروري و کلي کې خپله ورته پریکټیکل بندوبست و پلران و ټول یې مو ښکلي پلران وي ما وړونه وي مبارکې ټنډې دي تاسو ښه کسان وي خو خامخا ګناهګارو علاج وکړئ که ومه نه کړلو ایمو تاسو اندروني حالات به بیا ډېر مشکل طرف ته لاړ شي خاص کر انجمن والا کسان دي تاسو د بیرونی مشکلاتو نه راوځئ کوم کرایسیس دي اندروني کوم معاشره دی دغه نه غوره کوئ بازار حالا دي بهر څه دغه پروردګار علم ایدي اصلاح یا وکړي نو غدیر څه کوم دی سبا غدیر شپه دی اتوار شپه دی غدیر عید شپه دی ټولو نه وچات عید لکه امام صادق علیه السلام یایي یوم غدیر افضل الاعیاد مولا صادق باندې بلند شپږم اولاد یې چې د غدیرې د ورځه ټولو عیدو نه بهتره او افضله ورځه دی مولانا سوال وشو چې جمعې ورځې نه څلور عیدونه دي ستر عید روژې عید جمعې ورځ عید نه جمعې ورځه د عید ورځه دی درې شول مولانا پختنه وشوه هل المسلمین عید غیر الجمعه والاضحى والفطر یا مولا آیا استر عید ورځې نه روژې عید ورځې نه جمعې عید ورځې نه علاوه بل یو عید شته د مسلمانانو دپاره مولا دوت یایي قال نعم اعظمها حرمتا دو یا درونه یو بل اوچات عیده شته دی قال راوی دی یایي و ایو عید هو مولا د څلورم کوم یو عیده امام صادق علیه السلام دی هغه د څه دی یوم الذی هغه عیده یوم الذی نصب فیه رسول الله امیر المؤمنین وقال من کنت مولاه فعلی مولا موسی دا څوالو د جمعې نه ستر عید نه قربانۍ عید نه روژې عید نه علاوه یو بهترین وچات اعلی عید دی د کوم یو عید روي دی یایي مولانا پښتنه وکړه امام صادق علیه السلام ته چې موسی څلورم څه ټولو نه وچات عید دی هغه عید دی چې غدیر خو میدان کې خاتم النبیین پیغمبر خپل الله سره امام المتقین امیر المؤمنین علی وچات کړلو 120,000 حجیانو ته اعلان وکړلو چې نن ورځې پورې زه چا مولام ما نه ورسېږئ مولا علی دی
دا اوچات ایدیو یوه خبره درته وکړم خبرې ته مغور دی ستری دوریزې تاسو د ابراهیم سنت نه عمل وکړو غدیر دوریزې حیدري سنت نه عمل وکړو لکه څنګه ستری دوریزې تاسو د ابراهیم علیه السلام په نامې پسونه لوړ کړل مولا علی د ابراهیم وارث دی د 1,24,000 پیغمبرانو وارث دی په کار دی دا عید مو ډېر وچات منو کو ډېر اهمیت ویر کو تاسو وکسو بابا یوه بله جمله یم بس مو ټایم ختم دی ټو د پوینټ یوه دوې خبرې کوم کربلا څه کله راغلله حسین کربلا ته راغلو هغه دې وجې نه راغللو څه غدیر ډیفینس دپاره راغللو خبرې ته خبر شو کربلا وجود کې راغله هغه دې وجې نه راغله څه ما که غدیر محفوظ پاتې شي ما که اذان کې د علی ولی الله نامه جری وي یزید د شمر عمر سعد دغه هغه آیډیا او نظریه وه لعبت بنو هاشم بني هاشمو تماشا جوړه کړې نه جبرائیل راغلی نه قرآن حسین کربلا ته راغلو ورته وویله څه علي اشته حسین اشته قرآن اشته جبرائیل اشته دی کربلا څه راغلله هغه د غدیر بقا دپاره وجود کې راغلي یوه بله جمله یم دلته ورمنه زینب سلام الله علیها څه شام ته راغلله کومې خطبې حسیني خطبې ویلي دي هغه غدیر بقا دپاره راغلله څه ما که د علی ولی الله نه ما علی ولی الله وصی رسول الله و خلیفته بلا فصل دا کومه نظریه ده دا کومه د امامات و ولایت نظریه ده دا یوه حق نظریه ده یا یزید ته باطلې یا یزید کیدک وسعصایک وناسب جهدك فوالله لا تمحو ذکرنا شام بازار کې ده ورمنه زینب یزید ای تو څوره خواری وي څوره مکری وي څوره کوشش وي وایي که قسم په خدای وي څه د علي نه ماته نشي ختم کولی ورمنه زینب شام ته راغلی دی هغه غدیر بقا دپاره راغلی دی د دوی ځان کړوسې کړې واچولې وږي وه تږي وه اوښ شا باندې تهجد لمنځونه وکړل سراو کې روانه وه حسین زی سې ټټار ویلو دا څندسې ګپ شپاره نه وی راغلي یزید غوښتل څه د مولانا ما اذانه ختم کي ورمنه زینب ده ورته یا یزید ته هېڅ قسم ته هېڅ قسم ته د مولانا ما نشي ختم کولی صلوات و سرمنی زهرازاد باندې بس دی عزیزان گرامی غدیر اهم دی او ما ځکه ویله سترې دوریځې تاسو خوشحالۍ کړي دي سترې دوریځې نه روژې دوریځې نه جمعې نه علاوه یو بل عید روان دی سبا شپه دی په کار دی سبا نسته نه نسته زه پرچینار ول دکانداران هلته ناست دي ټولو دکانداران انجمن والاو کسانو ته یم څه په کار دارې غدیر مو ډېر زیات بهترین ښکلی منع وکړو صحیح ده که نه ده صحیح ای مولا په نامې انشاءالله مشکلات نه ما ډارېږئ ای مشکل کشا نه شپه روانه دی ای مشکل کشای خوشحالۍ عید روان دی ته د مولا په نامې خوشحالۍ منع وکړه ای مولا په نامې قربانۍ څو قدمونه وخه خونې ګلان ولګوه بچیو ته جمعې وکړه بازار ښکلی که چا ښکلی که دکان ښکلی که ته بیا کسه څه مشکل کشا دی تا وایي ما مشکلات څه حل کوي بس دی گانی مو هغه بیا فرمایش دی گانی بجانس کوم دی غما کوي لکه 15 شبان کوم شپه مو منو کوو هغه نه زیاته ما وویل څه دغه علی ولی الله دا غدیر څه کومه نظریه ده دولسه مولا دې لپاره انتظار ده څه عدالت کوي کی تاسو غدیر بنیاد علی ولی الله بنیاد څه ټول نظام د دینه چاري ګډګډیږي نه ځکه مو ته 15 شبان شپه مو تاسو منو کوو هغه نه زیاته ضروري د کومې کمیټې والا دي هغه کې کلو کې انجمن والا دي هغوی ته زه دا خواست کوم چې تاسو سره پیسې دي پونډونه دي راوایي خو سبا ښه ښکلی جشن ونې منو کوئ دا پیسې مې چېرته بینکو کې ایښي دي همدا یې وخت دی چې استعمال یې کوئ کنجوسۍ نه وي ښه همداسې دی که نه دی نه غدیر مو په کار دی صورت زیات اهم طریقې سره منع وکړو په کار دی منع شي ډېر ښکلي څه نکتې وي هغه پاتې شولې بس اندي ځان یې هغه ختم کوم خطبه ختم دی ټایم یا تقریبا آوټ شوی دی 5 منټ زیات یا شوي دي خو یو شی څنګه اعمال دی عمل حوالې سره خبره کوم غدیر عملونه ډېر دي صرف 3 اعمالو طرف ته اشاره کوم خبر ته غور وکړو تنګ نه وشوي که نه غدیر اول عمل څه کوم دی سبا نه بل سبا اتوار ریزه دی ما بچې وارو سکول چوټی دي استادانو په کار دی غدیر ورځې روژه مو پاتې نشي مولا دی څه د روژې غدیر ورځې کومه روژه دی صوم الغدیر کفارتو ذنوب 60 سنه غالبا د 60 سال پوز دي 60 یو روایت کې 60 یو 70 دي دوه روایت دي دوه حدیثونه دي چې چا د غدیر ورځې روژه ولرله هغه د 80 کالو ګناهانو کفاره ادا کړله 80 کالو ګناهان موږ تاسو عمرونه کې دی چې ځینې کسان 80 کاله نه وي
بل روایت کې بل حدیث کې دی چې نه که کوم کاسې غدیر ورځې روژه لري داسې وایي چې اویاو کالو ګناهانو کې فرا ادا کړله نو دا هر یو بل ځکه یو بل روایت دا دی چې صوم الغدیر یعدل صوم الدهر که څوک د غدیر روژه ولري داسې دی لکه د دنیا څومره عمر دی که نه د مکمل څومره دنیا عمر دی اندور اجر به خدای دې ته ورکوي بل ځکه د مولایي حدیثونه زیات دي صوم الغدیر 100 حجه و 100 عمره څوک چې غدیر ورځې روژه ولري داسې وایي چې 100 حجونه یې کړي دي و 100 عمرې یې کړي دي یو دا ډېر اهم عمل دی غدیر ورځې سبا نه بل سبا روژه قطعا د سګازو خویندو ته وایي بچیو ته وایي کور مې مشکلات پاره پکار دی مولا په نامې مو دا روژه ولرو انشاءالله مولا مشکل کشا به دا روژه قبوله وګرځوي داغه یوه خبره بس آخري خبره المنځه حوادث یو المونځ دی چې دغه المونځ وسایلو شیعه کې حر عاملي چې د شیعو یو غټ بهترین عالم دی هغه ذکر کړی دی مفاتح الجنان کې عباس کومیا ذکر کړی دی چې کله غدیرې دوریځه شي زوال نه نیمه غنټه مخکې موږ تاسو د ورځې ظهر المونځ کیږي که نه ورځې زوال نه نیمه غنټه مخکې یو المونځ وکړئ کوم المونځ دی 2 رکعت المونځ دی سبې په شانته طریقه هم الحمد ورسته به سوره توحید لاس وری وایي څو وری وایي سوره کل ولات سوره څه ده الحمد کله ولا ظالم ته ورسته دین ورسته به لاس وری سوره توحید وایي لاس وری به آیات الکرسی وایي لاس وری به سوره انا انزلنا وایي ورکی اول رکعت کیا دویم رکعت کیا 2 رکعت المنز به غدیر نیت سوا که المنز کوم د عید غدیر قربتن الله مولا دی کچا داغه المنز وکړلو هغه د سری یعدل هذا العمل 100,000 حجه و 100,000 عمره کوم کاس امام دی چې غدیر عید ورځې چا څه د 2 رکعات المنز وکړو هغه د سی وایي چې 1,00,000 حجونه کړي دي و 1,00,000 عمرې کړي دي او څومره حاجتونه وي خو دنیا ولا وي اخرت ولا وي خدای به ټول او ته پراوه ګرځوي یعنی نیمه غنټه عمل مخبل نجاب کی وعده الموز مکړه ده مولا سکو بیلان دې مکول پروردگار مو تاسو ته د غدیر ورځ نجاب کې نصیب وګرځوا و تام امام یو کاسته یا چې غدیر ورځ کوم ځکه وي کوشش کوه چې ته ځان نجاب مولا ته ورسوا پروردگار الهام آینده ایدی مو تاسو نجاب اشراف کې وګرځوا خدای ته رحمان و رحیم خدای ته کریم خدای څوره کسان دلته راغلي دي دغه ټولې جامع حج ته عمرې ته شام ته نجف اشراف ته کربلا ته اندیشان سم مشهد مقدس ته بیبي معصومات ته نصیبونه خلاص وګرځوي خاص کری مو ارمان حسین دی دغه زړو د خوږو زړو هغه ارمان د مو حسین دی خدای د حسین زیارت مو ته بار نصیب وګرځوي پروردگار کوم کسان نن ایران کې زخمیان دی هغوی ته شفا نصیب وګرځوي یا الله رحمان و رحیم خدای کوم کسان شهدا شوي دي هغوی کربلا خصوصا سپاه پاسداران جنرال کمانډر حسین سلامی څنګه نن سبا شهید شولو یو عظیم جرنیلو د انقلاب د امام خمینی اخ کاروان یو خپل ستوره او څنګه نن غروب شولو پروردگار دا هغه درجه عالی وګرځوي ان شاء الله امو قدرمان ډیپټي سیکریټري ډیر قدرمان کاست ډیر مخلص هغه سید جمول هغه به ان شاء الله تاسو ته کوم حواله سره څه پیغام یې غو دیر کوي